د حضرت داود علیہ السلام په زمانه کې بنی اسرائیل د دریاب په کناره باندې آبادو او دا داسې قوم چې د خپل طرف نه دی د یو ورځ انتخاب وکړو چې بدک کې ورځ به مونږ عبادت کوو د الله د طرف نه بدی معنی د یو ورځ مقرروالی نو شوی د هفتې په ورځ به دوی عبادت کولو بیا پی رب ذوالجلال هم دکه د هفتې ورځ د عبادت دپاره مقرر کړه چې تاسو فزان لازم کو نو اوس در باندې فرض شو د هفتې په ورځ باندې بس صرف اور صرف عبادت کوئ دنیاوی یو مشغله بم نه ساتئ در دې پورې چې دا خلک د میانو د شکار انتهایی شوقیانو او دکه د دې مشغله وه د هفتې په ورځ باندې به تاسو د میانو شکار هم نه کوئ صرف اور صرف عبادت نو رب ذوالجلال به دغه بني اسرائیلو باندې بطور ازمایش یو امتحان راوستو د هفتې په ورځ باندې دوی د شکار نه منع شو نو چې د هفتې ورځ به شوه د دریاب په کناره باندې به دومره میانو چې د یو بل د پاسه به اوړېدل او دوی ته حکم ده چې شکار به نه کوئ او چې د هفتې ورځ به ختم شوه نو دوی به د دریاب میس ته هم لاړل مې به ورته نه میلاوېدو چې ورېږه اوس څه کوي دوی نو دې کې بعض ډلې د الله رب العزت به دغه حکم کې حیله بازي شروع کا چې یاره مونږ خو د هفتې په ورځ باندې د خوراک نه منع شوي یو د شکار نه خو نه یو منع شوي میان به نه خورو او بیا د شکار د پاره همداسې حیله جوړه کړه چې خپلو کورونو اجرو ته یې د دغې دریاب نه نالی بوتلې او هلته ورته کندې اوښکې چې چپه به راتله اوبه به په هغه نالو کې راتلې او هغه کندې به ډکېدې ورسره به میان هم راتلل نو د هغې نه پس به د میانو د واپس د تلو لاره نه وه چې کله به بیا په سبا ورځ راله نو په سبا ورځ باندې به میان شکار کړل په دغه بني اسرائیلو کې 3 ډلې جوړې شوې یو هم دغه نافرمانه ډله وه چې د الله په احکاماتو کې حیله بازي شروع کا او یو ډله داسې وه چې هغه صحیح مسلمانانو د دغه وخت او دوی له دعوت ورکول شروع کړل چې دا تاسو څه کوئ الله منع کړی نه د الله عذاب به در باندې راشي داسې مه کوئ تاسو داعیان شو داعیان دی له دعوت ورکول شروع کړل او یو ډله ساکتین ورته وایي خاموش شو په خپل هم حیله بازي نه کوله نافرماني نه کوله او دا خلک هم نه منع کول خپل کار به کوي چې څه کوي به نو چې کله د داعیانو د نافرمانو له دعوت ورکول شروع کو نو دا ساکتین دا کم چې خاموش شو دوی رال داعیانو ته وایي لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا تاسو څنګه قوم ته نصیحت کوئ الله خو دې دپاره اوس د عذاب وعده کړې ده بس اوس یې هلاکوي پرېږدي نه اوس دې ته نصیحت کول بې فایدې دي ځان له زړه مه خورئ پرېږده چې څه کوي به دې نافرماني کړې ده دې له به الله سخترین عذاب اوس ورکوي ستاسو د نصیحت هېڅ فایده نشته داعیانو ورته ویل مونږ ته هم پته ده خو د 2 وجوهاتو په وجه باندې صرف دې ته دعوت ورکو اولنۍ وجه قالوا معذرة الى ربکم چې سبا د قیامت په ورځ باندې الله مونږ نه تپوس وکړي چې زما دغه قوم دغه بندگانو زما خلاف ورزي شروع کړه د احکاماتو کې حیله بازي شروع کړه په مغ د ځمکې فساد جوړول ظلم یې شروع کو نو تاسو څه کول نو خپل رب ته د عذر پیش کولو دپاره دی له دعوت ورکو خو سبا د قیامت په ورځ مونږ راګیرېږو مونږ به خپل رب ته عذر پیش کو چې الله مونږ وله دعوت ورکړی خو دوی منع نه شو ولعلهم یتقون دویمه وجه ده کیدای شي چې نصیحت پې اثر وکړي او د دې بد کار نه منع شي نو د ساکتین ورته ویل دا چا چې په خپل هم ګناه نه کوله
او اغویم نه منع کول چې ستاسو نصیحت اثر نه کوي بې فایدې دي. نو درې ډلې شوې. دې کې د دوو ډلو متعلق الله فیصله نازله کړه. انجینا الذین ینهون عن السوء، دا چا چې دعوت ورکولو الله د دې باره کې د نجات فیصله وکړه، دی الله د عذاب نه بچ کړل، کامیاب شو. او دا چا چې نافرمانی کوله واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون، الله فرمای په سخت عذاب کې می گرفتار کړل. او سخت عذاب سو کونو قردة خاسئین، الله ته بیزوګان جوړ کړل په دغه وخت کې. عبد الله ابن عباس فرمای رضی الله عنه 3 ورځې پورې دا په مخ د ځمکه ګرځیدل بیزوګان واغې نه پس الله دک نسل ختم کو. دا چا دا ګمان نشي چې دا اوس کم د بیزوګانو نسل دا هغه پاتې دی، نه هغه نه دی، دا الله بل نسل پیدا کو. دا د دې دوه ډلو باره کې احکامات نازل شو. دا کم چې ساکتینو په خپل هم ګناه نه کول او غوی منع کول نه، دې باره کې آیات اس اونول. نو د صحابه کرامو د دې کې دوه رائے دي. څوک وایي دی په زړه کې کم از کم بد ګڼل، نو بدک کا وجه معنی الله دوی هم د عذاب نه محفوظ و ساتل نجات ورکو. او عبدالله ابن عباس صاحب نه یو قول دا نقل دی چې الله رب العزت دوی به د خاموشۍ باندې چې په ظلم خاموش پاتې شو، الله دوی وسره هم په عذاب کې گرفتار کړل او د دوی نه بیزوګان جوړ کړل. ورته نه موږ ته سبق ملو شو. که یو ظالم ظلم کوي نو مونږ ته حکم دا دی چې د مظلوم مدد وکړو، د ظالم د ظلم نه بچ کو. او د ظالم د مدد حکم سره راغلی دی چې د ظالم لاسونه ونیسه چې په مظلوم باندې ظلم ونه کړي. کو په ظلم خاموش پاتې شوې ایستې ونه ویل، په زړه کې د دا رانلل چې دی ښه کوي کو بد کوي، نو د قرآن کریم د آیاتونو په رڼا کې او د احادیث مبارکو په رڼا کې دا انسان هم د دغه ظالم سره په ظلم کې شریک دی.